خپل اولاد ته قرآن وښایه، خپلو زنانو ته قرآن وښایه، خپل بچو ته قرآن وښایه چې دا ماشومانان چې دي سبا د دی وي دی خیر دی په دفتر کې دی وي دی دی په آرمي کې وي وي دی پولیسو کې وي، خو دته خو خپل احکامو پته وي که نه، قرآن خو پته وي ورته که نه، ته به مړ شې له دنیا نه به لاړ شې، نو چې دی سبا قبر ته درشي و یاره زما پلار وبخې زما مور وبخې ټول امت وبخې او بیا په مخ لاس راږي. که ښه خبره دا به وي چې دی کښېني قرآن د یاد یاسین شریف په یاد ووایي، سوره واقعه په یادو باندې ووایي، بیا په آخر کې معوذتین ووایي او بیا دعا وکړي، دا به غوره ښکاري. نو خپل بچو ته یاد وساتئ، دنیاوي تعلیم ورکوئ، خو دنیاوي تعلیم سره سره اخروي تعلیم چې دی دا ډېر ضروري دی، علم ډېر ضروری دی، علم اشد ضروری دی. امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتهم علیہ فرمائی ما ته چخکاری په حقیقت کې انسانانو کې بهترین انسان چې دی هغه صرف عالم دی، حقیقت کې انسان چې دی هغه عالم دی، دی په هر شي پوهیږي، دی د دنیا په معاملاتو پوهیږي، دی د آخرت په معاملاتو پوهیږي. او قرآن کافر به کوي قسمه قسم عملې، مونږ به صرف په احتجاج باندې بس نه کو بلکې مونږ به عملی کار کو. او قرآن کې 540 رکوګان دي. امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتهم العالیہ اعلان وکړو چې سویډن او په کل دنیا کې پر روان کال کې د فیضان قرآن په نوم سره به مونږ 540 جماعتونه جوړو. سبحان الله، 540 جماعتونه، سو کېو جماعت نشي جوړولی، 540 جماعتونه به جوړو. ما عزت مندو مونږ ته پکار دی چې خپل بچو ته قرآن وښایو، خپلو بچو ته مونږ قرآن تعلیم ورکو، خپل بچی مونږ په دین باندې ښایسته کو. خدای ذات قسم داسې یو وخت را روان دی چې خلک په مور او پلار قبر ته هم نه ورکوځئ، داسې یو وخت را روان دی، داسې حالات را روان دي، دنیا بلې خوا ته روانه ده. بچ کم خلق دي، بچ هغه خلق دي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما اهل بیت چې دي سادات د دوی مثال د کشتی نوح دی، د نوح علیه السلام کشتی. بچ څوک په دې کې سوارو شو دا نجات یافته شو. کم خلق چې د خلقو سره تړونه غنو ماشاءالله په تاسو کې خو بیشتر کسان اهل بیت یې سادات یې، خو ساداتو ته پکار دی چې د خپل پلار نیکه په طریقې خوځي که نه. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندې په دې میاشت کې کم ظلم او بربریت وشو، که امام زین العابدین پاته شوی نه وی او حضرت امام حسن بچی پاته شوی نه وه نو د ساداتو نسل بنو. 72 تن امام حسین په دشت کربلا باندې قربان کړل. یو طرف ته 72 کسان دي، بل طرف ته 22,000 فوج دی. نن سهار میں کتاب کتو چې عمر بن سعد دا د سعد بن ابي وقاص زویو، هغه سعد بن ابي وقاص چې نبی علیہ السلام ته په احد کې داسې کړي وو قربان غشی به اول په سعد لګي بیا به په تاسو لګي. دغه زوی د تهران حکومت په لالچ کې راغی، امام حسین خلاف اولنی غشی وویشتو او بیا ابو عبیده ته خط ولیکلو چې 22,000 فوج کم دی، نور راولېږه. بھائی خدای بنده یو طرف ته 72 کسان دی او بل طرف ته 22,000 کسان دی، ته چې دا کم دی. ما د په خدای ذات قسم وي ما د دې خلکو په سترګو کې د علي قتل کتلی دي، ما د دې خلکو په زړو کې د علي هغه طاقت کتلی دی، ما د دې خلکو په پنج طاقت کې د علي پنج طاقت کتلی، دا د علي زامن دي